امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خوب ویني الله تعالی په خوب کې ویني چې بأي شيء تقرب فکم یو څیز باندې تا ته الله ځان نږدې وي تقربت بکلام زما په دې کتاب چې د دین عظیم چې خدای پاک ته څوک نزدېکت کوي نو بس دا قرآن مجید باندې وایي نو دا قرآن مجید یو عظیم کتاب دی چې خدای ته نزدېکت کوي نو په دې کتاب باندې وایي دا کوم ځای او تاسو لکه ذکر ټول افضل دی هر یو ذکر کوي چې انسان خو د الله دا کتاب چې دا ډېر عظیم دی او په دې دنیا کې ټول څیزونه تقریبا ختم شو خو صرف د الله د عظمت والا کتاب دی چې د اعتماد کتاب دی دا باقي پاتې نور خدا ټول سانه تر ماقام وګورئ حدیث ذکر سال پاس ذکر کوي موږ او تاسو حدیث کې دا وایي چې تاسو شی خرڅوي خراب شی ابو پکې نو چې خراب شي څه ته کېږي غنم دې ته خرڅې او نو د پاسه کې د ولا بیا کې د پاسه په غنم صفا واچو دا خرڅې نو حدیث کې راځي فمن عشر فليس مني چا چې غزو په اوسیس کې نو او نبی اسلام الله زما محمد نه نو نن تاسو وګورئ چې موږ او تاسو غریبانان خلک چې کوم تجارت کوي د دې څه تجارت تاسو هغه وګورئ لکه تاسو په دې معاشره کې وګورئ چې کوم یو خرڅولو او استلو والے نو دا غوښتل په ژوند باندې د نظر وکړي چې دا څه لکه څه طریقې سره خرڅي څه طریقې سره اخلي او دومره دا خو په مدینه منوره کې لکه مثلا منافقان د دنیا موجوده وو کنه په جمعات ته بدل پر موږ ودرس کړو خو لیکن دا یا دوستو چې راځي نو هغه څه خبره فاطمه د مسلمان کار ودای چې صحابه پاسي کړو د چې کوم یو کار دی نبی اسلام یو پیروانو کې ولا کوي نو یو کس خپل پټی کې مهنت او شکایت وړم انو هغه خپل ملګرو ته دی هاذا الرجل مجاهد دا کس ته مجاهد دی جهاد دی چې واپس نه راځي وروسته نو نبی اسلام یې هاذا الرجل خنزیر وکلب ودا سره خو خنزیر او نبی هغه هریان چې دا خو هغه سره چې صحابه په پټی کې مهنت او شکایت کو نبی اسلام یې چې هاذا مجاهد دا خو جهاد کوي لکه څنګه چې جهاد کې انسان د ثواب ملایږي نو خپل پټی کې مهنت کول په دې باندې ثواب ملایږي خو چې سره صاحب پټی ته موضوع کې راځي او بیا ورپسې ماسپخین موضوع کوي نو چې موضوع ټیم په ټیم باندې ټول کوي پنځه موضوعونه انو بل دا سره کله څومره کاروبار کوي او کاروبار په خپل دغه باندې برابر کوي نو دا سره الله تعالی زیات دي